خجیدہ دے آیت نمبر 61 سورة الحجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون. فلما کلچ جاء راغ آل لوط آل لوط المرسلون اغ ملائک را لگلے شوی. قال نو ویل ورته لوط علیہ السلام انکم تاسو قوم یې منکرون ناشنا. قالوا هغوی وی بل نه ناشنا نه یو خو جئناکا موږ راوړی دی تا ته موږ راغلي یو تا ته بما د هغه څه سره کانو چې دې خلکو به فیه په هغې کې یمترونه شک کوو یعنې موږ عذاب راوړی دی. واتیناکه موږ راوړی دی تا ته بالحق هغه حق واده وانه موږ لصادقون رښتیني یو. فاسری نو د شپې روان کا به اهلکا د اهل دی بقطع من اللیل پس ټوکړه د شپې کې وتبع او رست ذا ادبارهم پدی په شا پسې ولا یلتفت او بیرته دی نګوري منکم پتاسو کې احد اسوک ومزو او زی مخې ته حیثو څنګه چې تؤمرون حکم درته شوی دی بیرته به نه ګورئ او مخکې دی. وقضینا موږ فیصله وکړه الیه د ده دپاره ذلک الامر دغه فیصله ان چې بېشکه دابره جرړې هاولای د دې قوم به مقطوعون کټ کېږي مصبحین سهار ټیم کې. جاء اورال اهل المدینة کلی والا یستبشرون خوشحال او یو بل له زیری ورکه ویله کاندي د لوط علیه السلام په کور کې. قال نو لوط علیه السلام ورته وی ان بېشکه هاولای دا زوی پي زما مېلمانه دي فلا تفضحوني ما مه شرموئ د مېلمنو په بارې کې. واتقوا الله د الله نه ویرېږئ ولا تخزوني او ما مه شرموئ. قالو قوم وتوی اولم ننهک ولې ته موږ نه وې منع کړی عن العالمین د خلکو سره د میلاوېدو نه. قال نو هغه وتوی هاولای بناتي لوڼه زما ان کنتم که چېرته تاسو فاعلین خامخا داسې کوئ نو زه به د لوڼه په نکاح دا لوڼه چې دي دا نکاحونه حلال نکاحونه ولې نه کوئ حلال نکاح وکئ په حلال نکاح باندې د خپلو بیبیانو سره خپل تعلق ولې نه قایموئ. قال نو لوط علیه السلام وتوی هاولای بناتي دا ستاسو بیبیانې زما لوڼه دي ان کنتم فاعلین که تاسو خامخا دا کوئ نو دغه خپل بیبیانو سره ولې ژوند نه تېروئ. لعمرک زما دی په عمر ستا قسمی انهم دوی لفی سکرتهم په خپل نشک یامهون سمړاندو. الله تعالی وی لعمرک ای پیغمبر ستا په عمر مې د قسمی انهم دوی لفی سکرتهم دا په خپل نشک یامهون وړاندې کړو. فاخذتهم ونیو دی لره الصیحة یو کړس مشرقین سار ټیم کې فجعلنا ومګرځول عالیها اوچت طرف د دې سافلها لاندې وامطرنا روم ورو علیهم په دوی باندې حجارة کاڼي من سجیل د قرت کاڼي نه. ان بېشک فی ذلک په دې کې لآیات نښې دي خو للمتوسمین دپاره د نښو نه اندازه لګونکو دپاره. وانها او دا د لوط علیه السلام کلی لبسبیل دا په دې لار کې دی مقیم په دې غټه لار باندې. ان بېشک فی ذلک په دې کې لآیت نښه ده للمؤمنین دپاره د مؤمنانو. وان کان اگر چې دی اصحاب الایکة وان کان یعنی وانه کان وان کان او بېشک وو اصحاب الایکة هغه بڼواله خلک د شعیب علیه السلام د قوم لظالمین غټ ظالمان. فانتقمنا موږ خار شو هغوی ته منهم هغوی ته وانهما دغه دواړه قومونه لبامام دا په دې لار مبین غټه باندې دي. ولقد کذب او یقینا دروغجن ګڼلي اصحاب الحجر د هجر خلکو المرسلین خپل را لېږلي پیغمبران. وآتیناهم ورم کاغی ته آیاتنا آیتونه زمونږ په کانو نو هغوی شو عنها د هغې نه موردین مخ اړونکي. وکانو هغوی ینحتونه تراشل به من الجبال په غرونو کې بیوتن کورونه آمنین محفوظ. فاخذتهم ونیو دی لره الصیحة تندر مصبحین سهار ټیم کې. په ما اغنانو لرې نه کانهم د دوی نه ما هغه څه کانو چې یک دی به یکسبون کول. وما خلقنا موږ نه دي پیدا کړي السماوات د اسمان نه والارض او د ځمکه وما هغه بینهما چې د ځمکې اسمان په منځ کې څه دي الا بالحق مګر په حق سره. وان الساعة او ګورئ قیامت لآتیة راتلونکی دی. فاصبح نو ته ځان ننګاره که فاصبح ننګاره که دا الصفح الجمیل په ننګاره په ښایسته ځان ننګاره کولو سره مطلب خبره کوه او زړه پې مه خوره. ان ربک بېشکه ستا رب هو الخلاق پیدا کوونکی دی العلیم او پوه هم دی. ولقد آتیناک ای پیغمبر موږ تعالی درکړي د 7 من المثانیه
آیتونه چې هغه بار بار لوستلی کېږي، یعنې سورة فاتحه والقرآن العظیم او دا قرآن عظیم. لا تمدن چې دا سورة فاتحه در سره شته او قرآن در سره شته، نو لا تمدن ماړه وه عینیک سترګې خپلې الی ما هغه څه ته متعنا چې موږ ورکړي دي به هغه ازواجا قسمه قسمه منهم د دوی نه، دوی ته چې ما کوم قسمه قسمه نعمتونه د دنیا ورکړي دي ته سترګې ماړه وراړه وه. قرآن در سره دی، سورة فاتحه در سره ده، دغه پوره ده. ولا تحزن او غمجن کېږم علیهم د دوی په بېوقوفۍ باندې. واخفض او ښکته که جناحک خپلې ودرېدې للمؤمنین مؤمنانو ته، د مؤمنانو قدر دې وکړه. وقل ووایه انی زه چې یم النذیر یرونکی یم المبین په ډاګه باندې، کما څنګه چې انزلنا موږ رانازل کړي دي علی المقتسمین په مقتسمینو باندې، په ځان له ځان لیسه کوونکو باندې، الذین هغه کسان جعلوا القرآن چې هغوی ګرځولی قرآن عیزین ټوکړې ټوکړې. په ربک ستا په رب مې د قسم وي لنسألنهم زه به تپوس کوم د دوی نه اجمعین ټولو نه چې دا کار هم ولې کړی چې یوه منئ بله نه منئ. عما د هغه څه په باره کې به ترې تپوس کوم کانو یعملون چې دوی به کول د دې قرآن سره. پس دا نو ته سپا سپا بیانوه بما هغه څه تؤمر چې حکم یې درته کېږي، واعرض او مخ اړوه عن المشرکین د مشرکانو د پروپیګنډو نه. انا بېشکه مونږه کفیناکه پوره کړي ستا دپاره کافي یو ستا دپاره المستهزئین د دې ملنډو کوونکو د طرف نه، الذین هغه یجعلون چې هغوی ګرځوي مع الله د الله سره الهن خدایان آخر نور، پس او په نظر د یعلمون چې پوهه به شي. ولقد نعلم موږ ته پته ده انکه چې ته یضیقو تنګېږي صدرک ستا سینه بما په هغه خبرو یقولونه چې دی وایي د دوی په پروپیګنډو ستا سینه تنګېږي. فسبح نو تسبیح بیانوه بحمد ربک سره د ثنا د ربستانه، وکن او شه من الساجدین سجده کوونکې، واعبد او عبادت کوه ربک د خپل رب حتی تر هغه ټیم پورې یأتیک چې راشي درته الیقین هغه یقیني خبره یعنې مرګ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.